السلام علیکم. نن چې کوم دی موږ سره یو دوه نور نوي ټاپکس دي پر اکزیسومز او ګلای اکزیسوم. نو ګوره موږ چې کوم دی نو سیل ارګنیلز چې کوم دی نو شروع کړي وو، پای کې چې کوم دی موږ څو وویل نو دا دوه پکې چې کوم دی نن موږ سره نور دي پر اکزیسومز او ګلای اکزیسوم. دا چې کوم دی دا موږ سیل ارګنیلز دي. نن به چې کوم دی موږ دا وایو چې دا څه ته وایي. دې ته چې کوم دی نو بل نوم چې کوم دی نو سب سیلولر یا چې کوم دی نو مایکرو باډیز چې کوم دی نو هم اخلي، او دغه شان چې کوم دی ګلای اکزیسوم ته چې کوم دی هم سب سیلولر او مایکرو باډیز چې کوم دی نو ویلی شي. اوس پر اکزیسومز دا چې کوم دی نو کوم ځای کې موجود دي؟ پر اکزیسوم چې کوم دی دا موږ سره په پلانټ ایز ویل ایز ان انیمل سیلز کې پر اکزیسوم چې کوم دی دا موږ سره په کم سیل کې موجود دي، په پلانټ سیل کې او په انیمل سیل کې موجود دي. بل چې کوم دی نو دا سنگل میمبرین باونډډ میټرکس اینڈ کور. دا چې کوم دی نو موږ دا سنگل میمبرین سره چې کوم دی نو باونډډ دي. میټرکس مطلب دا دی که نه، دا چې کوم دی نو د سیل دننه هغه ځای دی که نه چې په دې کې چې کوم دی نو لیپیډ فلویډ پکې موجود دي. لکه ته چې کوم دی مثال داسې اخیستی شي لکه یو لوښی ته راوالې که نه، او هغې کې ته فلویډ یا لیپیډ چې کوم دی واچې، داسې جیلي شان پکې څه واچې که نه، نو دغه شان دا میټرکس هم په دې کې چې کوم دی نو داسې جیلي شان څیزونه پکې موجود دي او دلته پکې کیمیکل پروسس چې کوم دی کېږي. اینډ کور، او دا کور چې کوم دی نو کور مطلب مرکز دا چې کوم دی یا د میټرکس سره نږدې یا د میټرکس کې چې کوم دی دننه او دغه شان کار ورسره چې کوم دی نو کوي. بل کار چې کوم دی موږ د پر اکزیسومز دا دی چې دا چې کوم دی نو کنورټ کوي، منتقل کوي څه؟ هایډروجن پر اکساید انټو اکسیجن اینډ واټر. پر اکزیسوم موږ څه کوي؟ دا چې کوم دی نو موږ ته هایډروجن پر اکساید چې کوم دی څه ته کنورټ کوي؟ اکسیجن ته کنورټ کوي او اوبو ته. هایډروجن پر اکساید چې کوم دی دا موږ سره خطرناک دي، چې خطرناک نو دې لپاره چې کوم دی نو دا پر اکزیسوم چې کوم دی نو دا دې لپاره چې کوم دی اکسیجن او اوبو ته کنورټ کړي چې داسې نقصان ونه کړي او فایده چې کوم دی نو وکړي. لکه ګوره تاسو دې طرف ته ریاکشن ته وګورئ که نه تاسو به پوه شئ. ګوره دا چې کوم دی نو موږ سره هایډروجن پر اکساید شو H2O2. نو دا چې کوم دی دا موږ له څه راکوي؟ دا موږ له اکسیجن راکوي، دوه اکسیجن راکوي او پلس نور څه راکوي؟ H2O واټر چې کوم دی نو راکوي. نو دا چې کوم دی خطرناکي، د هایډروجن پر اکساید خطرناکي، نو دا چې کوم دی نو پر اکزیسوم چې کوم دی کنورټ کړي اکسیجن ته اوبو ته چې دا چې کوم دی نو نقصان ونه کړي په سیل کې دننه. بل چې کوم دی نو په دې کې انوالو وي څه؟ پوټو ریسپایریشن. په دې کې چې کوم دی نو پوټو ریسپایریشن انوالو وي. پوټو ریسپایریشن څه ته وایي؟ پوټو ریسپایریشن دې ته وایي که نه د رڼا په موجودګۍ کې، مطلب د نور په موجودګۍ کې چې کوم دی نو دا اکسیجن راکاږي او کاربن ډای اکساید پیدا کوي. اکسیجن راکاږي او کاربن ډای اکساید پیدا کوي، نو دا خو چې کوم دی نقصان ده که نه پوټو ریسپایریشن. دې ته ویلی شي دا د فوټوسنتھسس الټه دی. په فوټوسنتھسس کې چې کوم دی نو کاربن ډای اکساید بار ماحول نه چې کوم دی د پاڼو په ذریعه باندې دننه ورشي، او دغه شان چې کوم دی د روټس د جړو په ذریعه باندې چې کوم دی اوبه اخلي، او دغه شان د نور رڼا ورته چې کوم دی میلاویږي. نو په فوټوسنتھسس موږ د کوم ځای کې؟ په شین بوټي کې، په شنه پاڼه کې چې کوم دی موږ ته کېږي، موږ دا ګلوکوز جوړوي لکه په دې بوټو کې چې دا میوې دانې خوراکه، او بل چې کوم دی موږ اکسیجن جوړوي چې هغه بیا بار ماحول ته چې کوم دی راځي او موږ بیا ساه اخلو. نو ته چې کوم دی د پوټو ریسپایریشن ته ویلی شي دا چې کوم دی د فوټوسنتھسس الټه دی. دې ته چې کوم دی موږ CO2 سایکل هم وایو. بل چې کوم دی نو په دې کې موږ ته چې کوم دی نو انزایمي، کم انزایمي پر اکسیډایز انزایم، او دې ته چې کوم دی نو ته کیټالیسټ هم ویلی شي. نو دا چې کوم دی دا موږ ته شو پر اکزیسومز سیل ارګنیلز. دا موږ چې کوم دی یو سیل ارګنیلز دی چې سیم هم دی پر اکزیسومز. بل موږ څه دی؟ ګلای اکزیسوم. دا هم چې کوم دی نو موږ څه یو سیل ارګنیلز دی. نو اوس دا وایو چې دا څه ته وایي؟ دې ته هم چې کوم دی نو موږ سب سیلولر یا چې کوم دی نو مایکرو باډیز وایو. دا چې کوم دی موږ په کوم ځای کې میلاویږي؟ دا صرف چې کوم دی نو په پلانټ سیل کې چې کوم دی only found in plant cell. دا مونږ چې کوم دی سره په پلانټ سیل کې، هغه چې کوم دی نو په پلانټ سیل کې مې او په انیمل سیل کې ورسره هم، او دا چې کوم دی سره په پلانټ سیل کې څه دی؟ اکزیسوم. بل دا هم چې کوم دی نو سنگل میمبرین باونډډ میټرکس اینډ کور. تاسو ته ما ووایي چې میټرکس ته وایي او کور ته وایي. نو دا چې څنګه سنگل میمبرین باونډډ میټرکس ته اینډ کور دی، دغه شان چې کوم دی نو دا هم دی. دا چې کوم دی نو موږ څه کنورټ کوي؟ ګلای اکزیسوم. اٹ کنورټ فیټي ایسډ انټو کاربوهایډریټ فار انرژي. دا چې کوم دی نو موږ سره فیټي ایسډ کنورټ کوي څه ته؟ کاربوهایډریټ ته. د څه لپاره؟ د انرژۍ دپاره. ان دی سیډز آف کیسټر آیل اینډ مسترډ سیډز. کیسټر آیل دپاره او مسترډ سیډز دپاره. مسترډ سیډز چې کوم دی دا د شړشمو چې کوم تخم دی دا هغې ته وایي. لکه ګوره بوټی چې که نه نو موږ دا ګروتینګ کوي، دې کې چې کوم دی نو فوټوسنتھسس کېږي او دا چې کوم دی ځان له په خپله باندې خوراک تیاروي.
خو چې کله دا تخم نو په تخم کې خو چې کوم نه شین ځای د سره نه نو فوټوسنتز به پکې څنګه کیږي بیا هم چې کوم نه اندر تخم نه چې کوم نه تیغ راوخیږي نو اصل کې په تخم کې چې کوم نه ځان لا انرژي توانایي پکې چې کوم نه موجودي دې لپاره چې کوم نه ګلای اکسیسوم دا کار کوي چې دا فیټي اسید چې کوم نه کاربوهایډریټ ته کنورټ کړي د سره لپاره د انرژي لپاره چې دغه تخم نه چې کوم نه انرژي نور هم ملاو شه دې چې کوم نه گروث هم کوي دې چې کوم نه بیا دوشي ها دا شاندار چې کوم نه موږ څه کم قسم د انزایم کنټین کوي ګلایکولیټ اکسیډایز دې ته چې کوم نه موږ کټالیز هم ویل شو ها بل چې کوم نه په دې کې مون سره ویکیول اوس چې کوم نه ویکیول څه ته وایي دا په کم کې دا چې موږ چې کوم نه ګلای اکسیسوم د ارګانلز کې چې کوم نه موږ سره موجودي ویکیول ها ویکیول څه ته وایي they are membrane bounded دا چې کوم نه membrane سره انختی fluid fill sacs دا چې کوم نه موږ سره دا څه تلای کنه چې هغه موږ سره د فلویډ نه ډکی څه دا ویکیولز present موجودي کوم ځای کې inside the cell of cytoplasm د سایټوپلازم چې کوم نه انسایډ دننه طرف ته چې کوم نه موجودي څه ویکیول نو سایټوپلازم څه ته ونغه چې کوم نه مونږ پرون ډیټیل سره ویلو نو ویکیول څه ته وایي دا چې کوم نه مونږ سره ممبرین باونډډ ممبرین سره انخته فلویډ فیلی په دې کې چې کوم نه مونږ د فلویډ تیلای ملاويږي څنګه چې مونږ تیلو کې چې کوم نه یو سیز اچو یو ځانه بل ځای ته وړو راړو نو دا شاندام چې کوم نه تیلای دی د فلویډ نه مونږ سره ډکی دی او په کم ځای کې دا ویکیول موجود دی دننه د سیل په سایټوپلازم کې څه شي دا ویکیولز اوس ویکیولز چې کوم نه دا مونږ سره مختلف قسمونه یو they are found in plants and protists as well as animals ویکیولز چې کوم نه دا مونږ ته په پلانټ سیل کې ملاويږي په پروټیست سیل کې ملاويږي او دا شان مونږ ته په انیمل سیل کې هم ملاويږي او تاسو ته ماوي چې ډیفرنٹ ان ټایپس او دا چې کوم نه مونږ سره مختلف قسمه یو نو دلته کې چې کوم نه مونږ سره یو درې قسمه یو چې کوم نه مونږ سره فود ویکیول بل چې کوم نه مونږ سره کنټراکټایل ویکیول او بل مونږ سره چې کوم نه پلانټ سیل ویکیول راځي چې یو په نمبر باندې وایو فود ویکیول چې کوم نه دا څه ته وایي فود ویکیول چې کوم نه دا مونږ سره سمال ویکیولز دی واړه ویکیولز دی ها which contains the digestive enzyme پکې involved in food digestion ګوره ډایجسټیو د نوم نه پته لګي ډایجسټیو انزایم هغه انزایم چې هغه چې کوم نه د خوراک په ازمول کې چې کوم نه پکاريږي دا پکې څه کې انوالو څه کې کردار ادا کوي فود ډایجیشن خوراک ازمول کې چې کوم نه کردار ادا کوي څوک ډایجسټیو انزایم پس کې د مونسره په فود ویکیول کې دی خندا خوشو مونږ د فود ویکیول بل مونږ څه دی کنټراکټایل ویکیول اوس کنټراکټایل ویکیول کوم یو دی دا چې کوم نه مونږ څه فاوند ان پروټیست دا چې کوم نه مونږ صاحب په پروټیست کې چې کوم نه وي لکه مثلا پیرمیشیم سو مونږ چې کوم نه پدې کې پیرمیشیم راځي په پروټیست کې which control the ionic concentration دا چې کوم نه مونږ صاحب ionic concentration چې کوم نه دا مونږ سره کنټرول ساتي پیرمیشیم ګوره ته چې کوم نه اصل کې څه کاری د کنټراکټایل ویکیول چې سیل ته چې کوم نه دننه چې کوم اوبه راځي دا چې کوم نه سره کې د اوبو مقدار چې کوم نه کنټرول ساتي څنګه چې د پیرمیشیم کار دی چې په سیل کې چې کوم نه اوبه زیات نه شي سیل چې کوم نه مونږ ډبې نه شي او د اوبو مقدار کنټرول د چې کوم نه څه ویل شي اوسمو ریګولیشن څه ته ویل شي چې د اوبو مقدار چې کوم نه هغه کنټرول ساتي اوسمو ریګولیشن چې دا مون سره د اوبو او سالټس نمکیات چې دا غي مقدار چې کوم نه موږ سره کنټرول ساتي نه ته موږ سره وایي ته موږ اوسمو ریګولیشن وو نه کنټراکټایل ویکیول کې چې کوم نه موږ سره پروټیست لکه پیرمیشیم ساده مطلب دا رغنا چې دا چې کوم نه سیل دنه چې کوم نه د اوبو مقدار برابر ساتي چې چرته اوبو ورته کمی نشي یا ورته چې کوم نه زیات نشي چې سیل ډیمیج نشي دا چا کار راځي کنټراکټایل ویکیول کار دی ها بل موږ سره د پلانټ سیل ویکیول دا موږ سره په کم ځای کې نګور نوم نه ظاهره کې پلانټ سیل دی نه دا موږ سره په پلانټ سیل کې پاوند ان پلانټ سیل دا چې کوم نه موږ سره په پلانټ سیل کې ها لارج ان سایز دا چې کوم نه موږ سره په سایز کې غټي کم یو ویکیول پلانټ سیل ویکیول ها usually first nucleus to acids مطلب دا نه کنه ګوره که تاسو په پلانټ سیل کې خیال کړئ کنه نو پای کې چې کوم نه نیوکلیس په سنټر کې ني څنګه چې په انیمل سیل کې تاسو نیوکلیس په سنټر کې ملاويږي دا چې کوم نه سایت ته تللی دا چا په وجه باندې سایت ته تللی دا چې کوم نه پلانټ سیل ویکیول په وجه باندې کوم نه سایت ته تللی دا د په وجه باندې تللی کنه چې دا چې کوم نه د سیل کې دننه پریشر چې کوم نه برقرار ساتي څه چې مونږه ټارګر پریشر وایو نو ټارګر پریشر چې کوم نه برقرار ساتي دغه په وجه نه چې کوم نه مونږه د نیوکلیس چې کوم نه په سنټر کې ني تاسو به خیال کړئ په پلانټ سیل کې چې کوم نه دا چا کار دی د پلانټ سیل ویکیول کار دی بل چې کوم نه دا سکند انګای سیل شیپ ریزروار فار پوتاشیم اینڈ کلورائډ
دا چې کوم دی نو ځان سره ذخیره کوي څه پوټاشیم اینډ کلوراید څوک پلانټ سیل ویکیول. ها بل چې کوم دی نو میمبرین اف ویکیول از نون ایز ټونوپلاست. په دې وجه باندې چې کوم دی نو مونږ ته دې ویکیول میمبرین ته چې کوم دی نو څه وو ټونوپلاست ورته هم وایو. اوس ټونوپلاست ورته ولې وو؟ ټونوپلاست ورته ځکه وو که نه چې دننه چې کوم دی نو صوبه یا چې کوم دی نو څه آین راځي هغه چې کوم دی هغه چا په ذریعه باندې راځي هغه چې کوم دی نو ته د پلانټ سیل ویکیول په وجه باندې راځي. دې ته چې کوم دی مونږ سلیکټیولی پرمیبل هم ویلی شو. دا چې کوم دی مونږ بله ډسکس کړو. ګوره پرمیبل مطلب دا دی که نه چې داسې چې هغه ځان دننه چې کوم دی نو هر یو څیز پرېږدي. سیمي پرمیبل چې ځان دننه چې کوم دی نو مخصوص څیزونه پرېږدي. امپرمیبل چې ځان دننه چې کوم دی نو یو څیز هم نه پرېږدي. نو دا چې کوم دی نو مونږ ښه سلیکټیولی پرمیبل دی. مطلب دا دی چې بهر نه چې کوم آینز راځي یا چې کوم دی نو اوبه راځي نو هغه چا په ذریعه باندې راځي هغه چې کوم دی نو د ټونوپلاست په ذریعه باندې راځي. ګوره ته دې مثال تاسو در کوم که نه تاسو به پوه شئ. څنګه چې یو تیلی دپاره نه دی یو تیلی کې چې مونږ څه واچو که نه دا درخي تیلی نه او چینج ورته چې کوم دی لګېدلی یا بسته ځینې خلک چې پکې کتابونه واچوي او چینج ورپسې بند کړي. هغه مثال چې کوم دی ته د چینج دا ټونوپلاست دی چې دا آینز او اوبه ورته رادننه کېږي نو دا چینج چې کوم دی چې کلاو شي نو رادننه شي ورته او چې چینج بند شي نو بیا ورته چې کوم دی نو نه رادننه کېږي پکې چې کوم دی دننه څنګه چې مونږ کتابونه اخلو راخلو او چینج چې کوم دی بنده کولاوو نو دغه کار ته ویلی چې دا کار د ټونوپلاست دی. نو امید ساتم چې په دې ننني ارګنیلز باندې به چې کوم دی پوه شوي دا نن چې مونږ کوم سیل ارګنیلز ووي که بیا هم چېرته څه پوینټس کلیر نه یا ستاسو څه کوېسچن نو په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. بلې ویډیو راتلو پورې مونږ له اجازت راکئ. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیر واحسن الجزا.